موږ تره زموږ مور له دمکیانې ورکوي چې ستاسو زما ورور یو ډز وشو، تاسو موږ په چړو چړو شله ووه او زما مور له دمکیانې بار بار رالیږي. زه د دې ځای اوسېدونکې یم، نوم مې زینب دی. زما لیرونه ما له ډېرې زیاتې دمکیانې راکوي. ما سره هر یو څیز چې کوم دی ما سره میسج یې هر یو څیز یې ما سره پروت دی ما سره، او ما ته بار بار دمکیانې میلاوي. ما ته وایي چې ستا بچي به مونږ تا نه اخلو. په عدالت کې زما سره کیسونه اچولي. زما ورور چې کوم دی دی وجلی، د دی خور وجلی دی، د دی ورور وجلی، هغه گرفتار شوي دي. دی مونږ پسې بار بار ځي، په فیسبوک باندې بیانونه ورکوي. دی وایي چې دی نه دی وجلی، او د دوی لوریانې او د دې زامن زما له په وټساپ باندې میسج راستوي چې مکمل زما سره دي، هر یو شی ثبوت دی ما سره دی. چې ما ته وایي ستا ورور مو 8 ډزه ویشتې او تا په داسې اولو چې چوړیان به دې په ګنډلو باندې ستړي شي. زما کورونه او هر یو شی دی قبضه کړی. زما ورور دی مړ کو، ما که خاوند کړی د مجبورۍ نه مې کړی، د دې ماشومانو دپاره مې کړی چې زما ورور زما سهاره وه، هغه دی سهاره هم زما نه واغېسته. هغه دی ټول کلي ته پته چې دی وایي ستا خاوند په غلا راوړولې. ما نه دی راوړولې په غلا باندې، نه مې ورته څه غلط چې ما په غلا راوړولې. ما زما نن بل خاوند ته زه ضرورت، زه به د هغه په مال جایداد باندې خپل ماشومان او زه به ناستم. زما دا بل خاوند چې کوم دی زما ماشومان او ما ښه دغه کوي ساتي مې. د ما د ماشومان 4 بچي دي، دا صرف زما سره دي. دا په فیسبوک باندې بیانونه ورکوي، دا وایي چې دا صرف 5 ماشومان دي زما سره دي، دا صرف 5 بچي دي چې زما یوه ماشومه د دی سره د 4 ماشومان زما سره دي. زه ښه مستقبل ښه هر یو شی زه په خپل لاس کوم. زما بل خاوند یې کوي، هغه ورته د خپل اولاد نه کم نه ګوري. دی ما ته بار بار دمکیانې راکوي، دی ما ته هر یو شی دا کوي. زما مشره خور ده په پنجاب کې، زما په مشره خور باندې د غوا دعوې کوي، هغې باندې اوس هم دعوې کړي دي، د هغې په کور باندې راځي زما خوریانو ته او مونږ ته وایي چې ما ته کنځل او میسج وکړي، ما ته وایي چې ته خوریانو ته وایه، ستا ورور ته وایه چې ستا تپوس زما نه وکړي. مونږ خو داسې خلک یو چې تپوس رانه نشي کولی څوک هم. هغه هر یو شی زما سره دی او دی ما ته ډېرې دمکیانې راکوي. په ما باندې که څه چلم وشو نو زما د هر شي ذمهوار زما خواښ اسخر، زما لیرونه او زما اندروریانې دي، او موږ هم ما سره ټول کیسونه چلیږي، ما سره ماشومانو او د هر یو شي. زما مور له هم دمکیانې ورکوي، ما له هم دمکیانې راکوي چې ستا مور که روغه ونه کړه نو مور به درله ولو، ستا که تاسو روغه ونه کړه نو زما خور چې روزي تا به پې ولو، ستا بچي به تا نه اوچتو، او ستا دا بل رور چې کم دی لیونی نو دی به هم درله ولو. زما واړه واړه ویرونه دي، اتیمانان ما ته وایي چې دی به له لوېدو ته نه پرېږدو، دی به هم درله ولو، پرېږدو به یې درله نه. هغه هر یو شی ما سره موجود دی، ما سره دی. مونږ ته که زما بچو ته زما ویرونو ته زما مور زما خویندې زما ټولو باندې څه چلو شو د هغې ذمهوار زما صرف خواښ او اسخر دی. زه انصاف غواړم. زما 5 بچي دي، دا صرف 5 بچي دي، 4 ماشومان دي زما سره دي او زما یوه مشره لور د دی سره ده. دا ما ورکړې وه دا فلار یې چې کله دا 2مه ښځه وکړه په ما باندې ډېره حیاتوب به یې کولو، بېشرمي به یې کوله. هغه دا ماشومان خو غټ دي نو ما دا ماشومه مې ورکړه خواخېله، هغه مې دی بیا زما نه بغیر ګزاره نه کوله او هغې کولی شوه. دا هغه زما د خاوند د مرګ دا 3م کال دی چې ما په خپلو سترګو نه ده لیدلې، نه یې ما ته راپرېږدي او نه یې ما له راکوي. اوس زما یوه خور په پنجاب کې د هغې ته هم بار بار دمکیانې دي چې هغې ته هم دمکیانې میلاویږي، هغې ته هم زما د خورزې خاوند دی او زما خوریانو ته هم دمکیانې میلاویږي او زما د خورزې خاوند ته هم دمکیانې میلاویږي. وایي چې د خورزې خاوند مې یادوي چې دی به هم درله ولم او زما خوریان یادوي چې دی به هم درله ولم. زما خاوند نه زه خفه ناست وم، زما طلاق شوی او مونږ ته زه د ماشومانو بیمار وم، کوړي ته چې زه لاړم نو وی چې مونږ تاسو له اوس فتوه نه درکو، دا طلاق شوی دی. چې کله ستا ماشوم پیدا شي نو ته ستا د رشته ختمه شوه. بیا پکې د کلي مشران ناغه وی چې زه ته د هغې پورې په ده باندې روا یې چې زه لاړه شم. د دې ماشومانو د مخه ما بیا هم کور کو زه ګلګت ته بوتلم، هغه تصویران زما سره شته د والو، هغه د والو تصویران زما سره شته. د ما له پانسي راواچوله، د ما د دې لور نه تپوس کې دا ماشومان یې ما ته داسې بهر ودرولو، زه یې ووالم وټکولم، هغه د پانسي راواچوله. 3 ورځې پس چې زه د پنډۍ ته راوستم، زما خور ده، د ده مامي ده، زما خور ده، د هغې کرې راوستم چې ای کره کېناستلو. زما خویندې راغې ما ته وی دا ولې؟ ما ورته دا زه واشروم کې راګزار شویم، درز مې خوړلی دی. په هغې کې بیا زه د ووالم وټکولم، بیا دې پکې پولیس ونیو، د ځان غیب کو په پولیس باندې. زه ترې مور کره لاړم چې مور بیا جرګې کېدې، بیا ما وی زه نه ځم، بس ده بیا نه مشر خاوند خو مې مړ دی. زما خور اور خبره درته کوم، زما مشرې خور بله خور مې ده، هغې مونږ له روجمات یې وکړه چې مونږ لاړو ولته. زما دا خاوند زما خپله خور ورسره په سلا وه، زما خپلې خور ورته چې ستا خور به زه روغواړم کېدای شي ستاسو کور شي سم شي. د ځان سره 4 موټرې راوستې وې او 5-6 تنې مشینانو والا راوستي چې 6 تنه د سره هغه ټایم موجود او 3 موټرې دته بهر ولاړې وې، 2 دننه راغلې وې، 3 ورته بهر ولاړې وې او 4 سره موټر سایکل. دی څنګه په دیوال روچت شو، بس د په مشین باندې بولټو والو د ده مرګرو او د ده ډزې چالو کړي. اخوانه زما ورور او زما اوښ هم ډزې چالو کړي.
نو اوس د اخوا نه زما د خاوند چې مخامخ لګېدلې او زما ورور چې د دروازه کې دننه په کمره کې دننه ډزې کولې دوی اوس د خپلو ملګرو نه لګېدلې هغه دعوه چې ده نو زما په هغه ورور باندې چې کوم د 21 مړی کړو زما په ورور زما په خورۍ زما په اوښې باندې زما ورور خو په هغه ورځ خیري تحریک و دی کچرو ته چې څنګه مې ورور لاړو پولیس له ځان ورکولو هغه دی زما د اندرو ورویشتو زما ورور پکې د 21 نه نه هغه مړ شو په زړه ولګېدو مړ شو د مخې سره مړ شو هغه چې هسپتال کې سوړو هغه مړ ما 1 نیم کال پس واده وکړم ماشوم هم د هغه نه د 6 میاشتو بیماره پاتې ماشومان مې په لوی اپریشن شوي دي دا غونډ چې کوم دي د دوی خرچې چې دي دا ماشومان دي پلار به سپه خبره ته کوم پلار به شوکې کولې ډاکې به کولې هغه خلک تا ته معلوم دي ستا د چینل نه 2-3 واره شو شوي دي هغه خلک زه به تا ته ویډیو درسین کوم بیا هغه چې دي دا ګنده خلک دي شوکې کوي ډاکې کوي د دې پلار به دې غلاګانې به کولې ارزه میسج کې تا اورېدی ما ته چې تا په غلا راوړولې ما څه په غلا راوړولې مخکې تاسو دا یو خو زما په غلا راوړل دا نور چا په غلا راوړل ایک زما له طلاق راکو د بیا ما ته وی چې یو مې مټیزه راوستې یو د طلاق کوسم د ما د دې بنې مخامخ زما د دې ماشومان مخامخ به دا 3 لفظ د د دې وختونه به ونیوم داسې به د کوټې نه بهر کوم سپې به یې سپې به ناستې ده داسې ژوند څوک تېروي داسې به والم چې زه ته تصویران ښیم چې ته به توبې وباسې چې دا څنګه دا ته انسان وي چې په دې دومره والو کې ته مړه نه شوې فانسي راواچول هغه ما غونډ تصویران ثبوتونه زما خورزي سره هر یو شی پروت دی زه انصاف غواړم او دې جینۍ له دې ضمانت نه ورکړې کېږي بار بار د دې مور او د ټول مونږ له دمکیانې راکوي د دې مور وایي چې زما لور نه دي ویشتې نو څنګه د دې زامن وایي د دې رور مونږ ته وایي چې ستا رور زما په تماچه باندې لګېدلې 8 ډزه مو ویشتې دي 8 ډزه او په دغه ځای کې خو کچرې خو سیفټي ځای دی په کچرو کې زما رور ویشتې زه انصاف غواړم او زما قرضو خریانو له دې په پنډۍ کې دمکیانې نه ورکوي زما هغه خور هم ته ډېره زیاته په عذاب د دې نه مخکې یو لور یې خپله سیټ ته که زما د اندرو او زما په دې خور باندې یې دعوه وکړه په مشر خور باندې اوس هم زما په هغه خور په هغه کیس کې مخروره ده او د خورزي خاوند مې او خورۍ مې ځان ورکړو هغې ته ځان صفا کړو هغه کیس جوټه ثابت شو زه انصاف غواړم بس ما ته د انصاف میلو شي که زما بچو ته او ما ته او زما خورزو خریان ته په پنډۍ کې یا زما مور ته او زما کونډې روندار ته یا زما تیمانانو ورونو ته څه خیفت پېښ شو د هغې ذمهوار زما لیرونه دي دا وایي چې زما رور یادوي چې دا ګندګي روم زما د رور خو د په ټول کلي کې انسانان تپوس وکړي زما رور خو مچ ته نه شي ویلی چې شیشه نو زما رور به غلاګانې څه کړې وي شوکې ډاکې به یې څه کړې ګندګیر خو د دې زوی دی چې دنیا کې سونې ډک دي چې چېرته د پنډۍ په دغه کې ویډیوګانې راغلي دي دومره غلاګانې او شوکې او ډاکې یې کړي دي چې زما د بچو تربیت هغه سم نه دی کړی زما دویم خاوند د بچو تربیت سم کړی دی د کلمې په ټکي باندې بل پلار نه دی پوه کړي اوس چې روټۍ ته کښېني ته د 6 کلمې هر یو کلمې زما خاوند ورته خولي د منځونه او د دوسون هر یو طریقې زما د دویم خاوند دی ته خولي خپل پلار تربیت نه دی ورکړی میرني پلار دی تربیت ورکړی چې زه درته سوړم بس زه انصاف غواړم مونږ ته د انصاف دا زما ماشومان بچي 4 بچي مې ما سره دي درته پوښتنه نه کوي زموږ تره زموږ مور له دمکیانې ورکوي چې ستاسو زما ورور یو ډز وشو تاسو زموږ په چړو چړو شله وه او زما مور له دمکیانې بار بار رالیږي که زما مور ته څه پېښ شو زما نیا ته او زما ترو ته مشرې ترو ته بیا به زما د نیا نه د نیکه نه تپوس کوو مونږ او بار بار مونږ له دمکیانې مه